د یرموک جنگ ولا خبره روانه د مخته حدیث ته حضرت ابو طلحه په باره کې مخته خیاندینه نقل شوه ده او د بدر جنگ کې کوم کسان شهید شوي وو نا کوم کسان مردر شي قتل شي د کافرو طرف نه د مغول خبره ته چې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاکی څلرویشت کسان کویو ته اچولی وو انده خبره صحیح وبه قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروه عن قتاده قال دای قتاده سے ذکر لنا انس بن مالك انس متدا خبر خیلی عن ابي طلحه ابو طلحه سبنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب 24 رجلا پیغمبر سم دی بدر جنگ نه بعد سلروش کپیرونو په باری کې حکم وکړي من سونادید قریش د قریش مشرون سونادید د سندید جمع د مشر تل شي صدا مشرون تو سره جمع کوي کوي ته چو فقذفوا في طوي یو کویو ته وچول شي من اطواع بدر د بدر یو کویو خبيسن د غن نه ډاکو مخ باسین سړای د روشته ورکه خچینې دلو بو گاډ واټ سامون ورکه پروت وو بو خچنی وغیرہ او پیغمبر اسلام کې دادات کله چوبني به غالب شه جنگ بیا غټلو درې ریزي ماغز نه بیانات لالو وكان اذا ظهر على قوم سكل يقوم بني بغالب شولا اقام بالعرصه مغ جنگ میدان کې به پته کېدلو 3 ليال درې ریزي فلما كان ببدر اليوم الثالث سكال دي بدر جنگنا بعد دريم اوريج شولا امر براحلته پیغمبر سن حکم کو چې سوارلیونی تیاری کړي تلانی ټیم وی بیا فشد عليها رحلها پیغمبر علی السلام لك جوا وتړل شو لوخي بني ثم ما شابه د سمختلور وتبعوا اصحابه ملګری پسې د سلوړو وقالوا غوچ ما نرى يا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجتي متخد سلاګل کس زرات د پر مختروون ده حتى قام على شفة الركية دي كيو په سنډي باندې پیغمبر سمدر دازي کيو فجعل يناديهم دكم كبيرون سور وشتيو څلرش کسان ماغوت یوازونه شروع کړي باسمائهم واسماء ابائهم فلورو دي زوینه ما بتستلا اي ابو جهل ابن هشام اي پلانکیا بن پلانکیا یا فلان ابن فلان دي پلانکیا اي پلانکی دي پلانکی زو یا فلان بن فلان ټول دي دسوي اي سركم اي دا خبرم خوشلي انكم اطعتم الله ورسوله شتو دي الله رسول ته بيدري وکا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مسر لكم وعده کړي مخو مندل الحمدلله عليلي چې دوست تکونه کور واخلې صبر نه لابد ته فتح درې کو ګره فتح ما مندل اجر ما مندل فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا تسر پروردگار کوم وعده کړي هغه بني ورسېدلې پوي شولې و مندلار څه بني ورسېدلې چې د سیالات بسره کیږي قال محت دروي چې فقال عمر سي پیغمبر سنتي يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا رواح لها تدغو مړه بدنونو سره ویل خبره کېدو کې حروف نشته داخله شونه دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اپ عليه السلام تي والذي نفس محمد بيد يا غرب کسان چې د محمد عليه السلام صاحب لاس کې دا ما انتم باسمع لما اقول منهم د کومي خبره زدو تا کاون د تاسو نه یاخي وریدو دوره خې تاسو نه وری قال قتاده سيدي دي معنا دا وبوسي کنه سدود خبر زکه اوریدل احياهم الله الله غټم کې دوته روح ور وچول ژوندې کو حتی اسمعهم ور وریدل قوله دي پیغمبر سم خبر توبيخا دي ذلل کول د پاره او تصغيرا دي وړکان د پرستو شو ډیر وړک شند ذلیل شولې سپک شولې و نقمتا دي سزا د پاره غصې د پاره و حسرتا دي افسوس د پاره و ندمن د خمانتي د پاره خاکنه توبیخ منا بزتا کول معنی سره لیکایو سبیا تزداوی سبو نقمتن منا غصه حسرتن منا افسوس حسرت کول لسونه سلوال دی مچ پشون دی نه د من منا خمانتیا نه د شه د پیغمبر سم سره کړیو اندی حدیث کې وز دا مسله ده کنه سره پیغمبر سم دو سره څنګه خبره کله کې خروخ نه خبره دادا دینا مسله سمای موتا ولا ثبت کی زمردگون اوري کنوري بس کوم زین کی اوري اسی اوري کوم زین کی نوري انوري لکه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه فرمایل بس کوم زین کی ثابت تصوري خو ماغه مومنو کوم زین کی دار غلی سنوري هغه په باری کی مویش نوري او زنا ټیم کی الله ور ووري زنا ټیم کی الله و غوړي به نوري دوکاسون حضرت عائشہ صاحب چې مردگون نوري ابن عمر سیبل شنا ووري هغه د دو حدیثونو قرع نعال وغیرہ استدلال کوي او عائشہ سے بدی دین استدلال کی چې انک لا تسمع الموتى انا سبالي کې وما انت بمسمع من في القبور اغه مدام نه خلو شر مردگان ته خبره نشي اورول
معنا ده د پیدې ولا اورول ورته نشي کول، څه پیدې ولا وغواړي که نور ووري یا معنا ده چې اسماع نشي کول. سما خو کول شي، اسماع معنا چاته اورول، سما معنا اورېدل. دې کې د سما نفي نه ده بلکې د اسماع نفي ده. مخته وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس. ابن عباس سے دا خبرې کوي الذين بدلوا نعمت الله كفرا، دا کسونه چې دوی الله نعمت په کفر بدل کو. څنګه دا کفار قریش مکه ولسو د څه کړي پیغمبر سم دی الله نعمت دین وروړه دوی هغه قدرې وکړله په کفر بدل کمنه کفر وکړله. خدای په قرباني به شکړلو ذلت نازل کړلو قتل شو جهنم تباسي. قال چې هم والله کفار قریش، دا قریش کافر دي. قال عمر دي چې هم قریش، دا قریش دي. محمد صلی الله علیه وسلم نعمت الله، دا نعمت الله ټکه سره غلی دین محمد علیه السلام مراد ده. وحلوا قومهم دار البوار، خپل قوم تبعی ته واچولو. قال النار، ورته خیاسي واچول یوم بدر جنگ کې او نور ور قتل کړلو. ابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه بن هشام النبي قال ذكر عند عائشه. عائشه په مخ کې دا خبره شو ذکر کړل اشاره زلنه په مخ کې ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، چې ابن عمر سے پیغمبر سم پر دا حدیث مرفوع بیانې چې ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله، چې د کوم مړی بنې کور ولا کسون جوړی دي دی واجب نه مړی ته سزا مليږي. فقالت غوی چې دا معنا نه ده، معنا ده انما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر سم دس یلی دي چې انه لا يعذب بخطيئته وذنبه، چې دي ته خو سزا خپل ګونو نه مليږي. وان اهل يكون عليه الان، او دا کور له خو باسي وز جوړي. قالت مختي چې وذلك مثل قوله، دا خو دي ابن عمر سره کومه خبره ده دي هغه خبره پښون دی هغه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام على القلیب، پیغمبر سن شکل بدر کی کویو څنډه بنی ودر د القلیب کویو نامه ده. وفيه قتل بدر من المشرکین، پاغو کویو کی مشرکان څکم قتل شي مغاور کی چولی شو. فقال لهم پیغمبر سمتی شر دسی دی اسی مو کومي وادي کړي وی الله سره مومن دله نه چې ما قال کومي خبري وکړه لی اغام د شت چنم له اسمونه دو خبريوري معقول کومي زوته یې. وانما قال اصل کی مسله ده چې انهم الان لا يعلمون، سوز دو په دې خبرې ورسې چې کومې موته دنیا کې خبرې کولې هغه ته صحیح ثابت شولې. انما كنت اقول لهم، چې کومې خبرې موته څه کولې دنیا کې حقنا حقیقت سړی مړ شي بیا ته حق پاته ولګي کنه. ثم قرأ بداية عائشة ثم قرأت بعائشة بدا استدلال وکي انك لا تسمع الموتى، تمردگون ته خبر نشي اور اول नहीं सुना सकते आप मुर्दों को. وما انت بمسمع من في القبور، जो कब्र में है उनको आप सुना नहीं सकते. माना और अवल वतनाशी सुन तो सकते हैं वरिदलिशी. يقول يلوي حين تبوء مقاعدهم من النار، شکل هغه په جهنم کې خپل زینو ته ورسیږي زینه ټیکانی ونیسي. نه عائشه بیا د کوم شي نفي کوي ځون ته خبره ده، ابن عمر سی کومي خبره اثبات کوي ځون ته خبره ده. نه د عائشه بي ولا نفي کومه ده په خپل ځای بني سیده، ابن عمر سی کومي خبره اثبات کوي په خپل ځای بني سیده. او دې کې خبر ده سره مړی ته کله خال جوړی مخور باندې نوحه کوي به دې ته سزا مليږي. اڅو اجنه کدی یلی وی مارګ نه مخې سره مو باندې بخړې ور جوړای څه خلکو ته مپاته ولګي ز څومره قیمتي سړای و یا د دې په ژوند کې خاصي کور ول بجړې دي منی کول نه وسره زیاتی به شریک بیا ته سزا مليږي. خو کا دو سره په دو خبرو کې شریک نه ونی د سیلی سم باندې جوړای بیا سزا نه مليږي. ابي قال حدثني عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام نبي ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر کوئی ابن پیغمبر سم ودرته فقال شي هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، کوم وعده سره الله کړی ته معلوم شي ومن دله. ثم قال شي انهم الان يسمعون ما اقول لهم، کوم خبر دوت زکاوند او ووري فذكر لعائشه عائشه بي ته خبر ذکر شو. فقالت شي انما قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر سم دا مقصد نه د صدا وسیره نه اوریدلې، معنا دا چې دو کله قتل شولو وچول شو وغيرها خدای په کوتار څه وخل څه حق دي څه باطل دي څه پیدا ده څه نقصان ده. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر سم د شی ته یلیو انهم الان ليعلمون، تو ته اوس پاته ولګی چې ان الذي كنت اقول لهم هو الحق، زکومی خبري مو ته کول د حق. ثم قرات بدايتي انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه.